فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها پکور کې په پنځم شعبان څلورم هجری کې یو کشنه پیدا شو. هغه کشنه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ پیدا شو. نبی علیہ السلام تشریف راوړي. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها په ډېر خوشحالي په ډېر مینه محبت کې پس بنا کپڑا کې هغه بچي حضور صلی الله علیه وسلم ته ورغله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پښتنه اس نے وکړه چې فاطمه دا کشنه نوم د چی شي دي. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ورته فرمایل چې دا الله نبی صلی الله علیه وسلم ما د نوم حرب یشدي حرب و جنگ توای. نبی علیہ السلام ورته فرمایل فاطمه دا اسما ډیر شایستل مسیدی دا حرب نه دی جنگ نه دی بلکې دغه نوم حسین دی شایست خوبصورتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه کشنی په غوش کې خپل په مبارک جب باندې اذان وکي اقامت وکي اور دا هغه نوم شې اور بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل خله مبارک کی سلان مبارک راويسته د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ خپل کې ور کله. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په خوش کې اذان کول ولا هم حضور اقامت کول ولا هم حضور په خله کې ګټي ور کول هم حضور اور د نوم اشتل ولا هم حضور صلی الله علیه وسلم خپل دی. ځکه چې صحابه فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وفات شو موږ بیا حسن حسین ته قتل د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دانیم جسم بالکل دارکم تاج محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روان په شکل باندې مشابهه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم. یو ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دي حضرت حسین کور د کښنه دی جاړي. نبی علیہ السلام پر دعا اثر علی حضرت فاطمه الزهرا ته فرمایل فاطمه د کښنه ولی جاړي. حضرت فاطمه ورته فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کور ته شرارت وداس. حضرت نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل فاطمه حسین مشړوا سوق چې حسین جړی الله بدر قیامت هغه جړی سوق چې حضرت حسین جړی کښنه دی پکور کې کښنه به خامخا جاړي. نبی علیہ السلام فرمایل چې څوک حسین جړی الله رب العزت بدر قیامت هغه جړی اور یقینا چا چې په کربلا کې حضرت حسین جو جړاو چا چې په کربلا کې حضرت حسین شهید کې درنن د ورځې پر هغه خلق په ماتم په شړا تدي. د حضور علیہ السلام فرمان دی د حضور علیہ السلام بشارت اور پیشنگوئی دا څوک چې حسین تنگي الله به هغه تنگي څوک چې حسین په مشکلات کې اچي الله به هغه په مشکل کې اچي څوک چې د حسین سره نفرت کوي الله به هغه سره نفرت کوي. حسین رضی الله تعالی عنہ دنا تیر جمعہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیرت بیان کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سره عجیب مینه محبت کو د حضرت حسین و خور و حضرت ام کلثوم د حضرت فاطمه الزهرا او د حضرت علی سے پیدا شوی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین په نکاح کی دغه شذ حضرت ام کلثوم د حضرت حسین خور د حضرت علی لور د حضرت فاطمه الزهرا لور د حضرت عمر په نکاح کی دا گویا چې حضرت عمر اور حضرت حسین په آپس کی سراخشان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې په ډیر جهادو کې شرکت کړې دي. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ورځ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت وظیفه تقسیم ولا حضرت حسین ته دوه حصے ورکړي حضرت عبداللہ خپل زوی ته یو حصہ ورکړه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمایل بابا حضرت عمر ته فرمایل چې زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې په بدر کې هم په احد کې هم په خندق کې هم په غټ غټ جهادو کې شریک ولم ما د دین اسلام لپاره قرباني ور کړې دي ما د دین اسلام لپاره ډیر سخت برداشت کړې دي. دا نن د عجیب فیصله وکړه او هغه تدویح حصے ورکړي چې په بدر او په داس غزوات کې نو شریک حضرت حسین اور ما ته یو حصہ راکړي چې ما د دون غزوات او جهاد کې شرکت کړې دي. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایل اے عبداللہ زما دی پر رب قسمی په دې خبره زه هم خبر یم چې ستا مقام ډیر زیات دی لیکن یاد وساته ستا نکه بل څوک دی د حضرت حسین نکه محمد رسول الله دی
ستا مور بل څوک ته د حضرت حسین مور حضرت فاطمه الزهرا ده. لہذا نن که د اسلام عظمت اور شان اور شوکت ستا دا د حضرت محمد رسول الله اور د حضرت فاطمه الزهرا د برکت سره، لہذا د حسین مقابله ته عبدالله نه سي کولای.